بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د پیښور غږ سره زه محمد ارشاد پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګران کتونکو، په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره د کاغذونو جمع کولو او بیا د هغې نه پس چې کوم د هغې کره کتنه ده د هغې عمل شروع شوی دی. دغه عمل به د 10 تاریخ پورې جاري وي. د مختلفو جماعتونو چې کوم امیدواران دي هغې راځي الیکشن کمیشن آفیس کې د مخصوص نشستونو او دغه شانتې په ډي آر او آفیسز کې چې کوم نور جنرال نشستونه دي په هغې باندې د انتخاب دغه سلسله چې کوم دی نو هغه روانه ده. په نن پروګرام کې به هم د دغه امیدوارانو سره خبرې اترې کوو چې هغې څه ترجیحات دي په خاص توګه باندې چې کوم زنانه دي په تېرو وختونو کې موږ کتلي دي په خاص توګه باندې په دې چې کوم تېر حکومتو په هغه کې د زنانو نمایندګي د نشت برابر وه. دا ځل به مختلف جماعتونه دغه زنانو ته څومره حصه ورکوي په دې باندې به د خواتین سره خبرې کوو. عامو خلکو سره به هم چې کوم جنرال نشستونو باندې امیدواران دي هغې سره به هم خبرې کوو. موږ سره دا وخت د پاکستان تحریک انصاف امیدواره چې هغه په جنرال نشست باندې هم انتخابات کوي او د هغې سره په مخصوص نشست باندې هم هغې خپل کاغذونه چې کوم دي نو هغه جمع کړي دي. عصمت کاکا خیل صاحب موجود ده، هغې سره به خبرې کوو. ډېره شکریه میډم. کله راته دا ووایه چې په تېر کابینټ کې موږ وکتل یو خو اول خپل ترجیحات به راته ووایي ستاسو ترجیحات څه وي او په تېر کابینټ کې زنانو نمایندګي نه وه. ټول جماعتونه نه پکار چې څنګه په انتخاباتو کې 15% هغې لپاره کوټه ده دغه شان دي په کابینه کې هم هغې ته حصه ورکوي. جی السلام علیکم. جی زما نوم عصمت کاکا خیل دی. ترجیحات خو زمونږ ترجیحات خو دا چې زمونږ د الیکشن د مونږ پراپر مونږ ته د حصه ملو شي، مونږ ته د فیلډ کلو ملو شي، مونږ د خپل هغه شان رول ادا کړو څنګه چې تاسو دغه زموږ ترجیحات دي که نه چې کوم موږ د کمپلیکیشن مخې ته دوی اچوي هغه شان څنګه چې نورو پارټیانو ته تاسو اساني ورکړې ده داسې موږ ته یو فیلډ کلو پرېږدي. همدغه زموږ ترجیحات الیکشن پروسس دی دې ته موږ کلو پرېږدي. تاسو د کوټې خبره وکړه. کوټې بالکل دا خبره مخکې زه په دې حق کې ما چې د خواتینو لپاره هم د کوټې یو کوټه پکار دی څنګه چې جنرال الیکشن کې زموږ مخصوص کوټه وي 5% شاید دغه کو زیاته شي 6 په وي نو دغه شان خواتین لپاره هم یو کوټه پکار وي. هر یو د ګورنمنټ چې وي یا د پارټي پالیسي وي یا چې کوم ګورنمنټ راشي د خپل مخلوط راشي هغوی کې سیستم کې پکار وي. نو بهرحال تېر ځل خو نو ملو شوي هغوی خپل لکه خو بیا پارلماني سیکرټریز دې سایډ ته راغلي وو دا نه چې زموږ نه خالي پاتې شوي وو موږ وزرانو بس خو لکه پوره چا سره نه وي زمونږ بیا هم خیر پارلماني سیکرټریز وو دوه وو زمونږ بیا هم بس هغوی کېدای شي هغوی انټرنل داسې څیزونه چې هغوی به هغه شان کېدل به چې دا به سړي به وکړي. مطمئن یې دغه مناسبت سره لیټ سی اوس نوي را روان دي کېدای شي ګوره هر یو څیز امینډمنټس غواړي ټایم غواړي ټیک شوه ضروري نه ده چې هر یو شی دی په هغه ټایم باندې عین والا زی پوره وشي. څه وخت سری هغه کور کېږي هغه کېدای شي هغه ټایم هغوی ته بهتر لګېده کېدای شي دې ټایم تاسو کوټه یاد وي کېدای شي دې کې خواتین زیات راشي 3 سے 4 کسان راشي. نو دا خو نه وه چې ډیلیور کولی نه شي زنانه ځکه هغې کابینټ ته نه نه داسې خو نه ده. خیر زمونږ کو د خپل پارټي نو دا زمونږ چې پارټي منتخب کړو کې پارلیمنټ ته ورسول نو الحمدلله خامخا ډیلیور کولی به شي خو دا خو دننه ډېر څیزونه دي کېدای شي وخت انتظار وي کېدای شي هغوی ته ضرورت پکاري او بهرحال انشاءالله تعالی کوم چې مونږ هم اورو ګورو نو کېدای شي نیکسټ چې کوم ټایم دی زموږ پارټي دې سیز کې مخکې لا عمل واخلي او خواتین مخې ته راپرېږدي. تاسو چې کوم کوټه یاد کړه د وزارتو دپاره یو بل زه تاسو ته خبر وکړم چې کم زمونږ باندې سخت وخت راغلی دی ټیک شوه پاکستان تحریک انصاف باندې نو دې کې چې دی وګورئ نو خواتین څنګه چې سړي ولاړ دي سړو په شانه بشانه بلکې بعض ځایونو کې خواتین مخې ته ولاړ دي ټیک شوه. مونږ یو ځای کې دا نه ګورو چې خواتین شاته پټ شو. تاسو که په جیلونو کې وګورئ که د جیلونو په ګراونډ کې وګورئ ایون ما وګورئ دا ټول سفر کېږي هغوی فیملی سفر دی هغوی بچي متاثر شي هغوی کاروبار متاثر شي. یو ښځه زنانه چې روزي تاسو پته دغه شاته څونه پرابلمس پرېږدي دا هم ګوره دا زموږ سوسایټي دپاره دی یو ملک قوم دپاره دی ټیک شوه. نو الحمدلله خواتین یو اهم رول دی په سیاست کې او مونږ دا وایو چې کوم مشکل وخت مونږ اوس وکړه که نه یعنې یقین وکړه که نه دې نه علاوه دې نه به نور څه سخت دی چې مونږ خپل ډاکومنټ جمع کوو مونږ نه هغه ریجیکټ کېږي ډاکومنټ جمع کوو هغه ریجیکټ کېږي دا نوې مرحلې پاتې دي نو نور به مونږ نه څه توقع ساتي زمونږ صبر ته سلام دی. پروګرام کې موږ سره دا وخت د الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا ترجمان سهیل احمد صاحب موجود دي. د هغې نه به د دې تفصیلات اخلو چې د اوسه پورې څومره د ټولې صوبې نه کاغذات نامزدګي جمع شوي دي او بیا دې تیاری د دغه انتخاباتو لپاره څنګه دي. سهیل صاحب ډېر شکریه. کله راته دا ووایې چې دغه کاغذات نامزدګي عمل ختم شوی دی
سکروټني چې کوم دی نو هغه شروع ده اوسه پورې به ټول صوبه کې څومره عدد و شمار افیشیلي مخې ته راغلي جی بالکل پرون هغه بل ورځ سوا د کاغذات نامزدګۍ اخري ورځ وه نو هغې نه بعد چې موږ سره کم پرونه پورې کم فګرز مخې ته راغلل نو هغې کې مجموعي طور باندې موږ سره 15200 او 8 کاغذونه نامینیشن خلکو جمع کړي دي چې په هغې کې موږ سره موږ وګورو تقریبا سره 1.5 سلو نه زیات په دې جنرال نشستونو باندې چې کم قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی ده نو دي زنانه ولاړې دي دغه رنګې موږ سره په ریزرو سیټس باندې په د زنانو په صوبایي اسمبلی کې 321 زنانه مخې ته راغلي دي او په قومي اسمبلی کې د صوبایي د خیبر پښتونخوا نه چې کوم د زنانو مخصوص نشستونه دي هغې کې هغه درې کم زنانو کاغذونه جمع کړي دي دغه شان اقلیت نشستونو څلورو باندې چې موږ سره کوم کاغذونه راغلي دي هغه څلور اویا دي او د دې جانچ پړتال مرحله نن شروع شوه صوبایي بلکې پرون شروع شوې دا بعضې آر او سی دي نو هغوی خپل مختلف ډیټس ورکړي دي دا د جانچ پړتال دا مرحله چې ده دا به د 13 د دې میاشتې 13 نیټې پورې جاري وي نو د خپل کنوینینس او د خپل مطلب هغه چې کوم سهولت دی د آروز هغوی خپل ډیټس ورکړي دي تاریخ ورکړی دی ټایم یې ورکړی دی چې په هغې باندې هغه امیدوار یا زنانه چې دي یا نارینه هغوی راشي او په خپل ټایم باندې ریټرنینګ افسر سره مخامخ د دې سکروټني چې کوم یو بله خبره تاسو سره په دې کې کومه هغه اهم خبره دا ده چې امیدوار د هغه پرپوزر او سیکنډر د دې موجودګي لازمي ده او د دریو واړو سره لکه دا په دې کې د هغې خپل شناختي کارډ اوریجنل پکار دی او چې کوم د هغې مطلب په کوم فارم باندې ساین کړی دی عمومي طور باندې د هغې هغه سیګنیچر یا دستخط ویریفای کیږي او چې کوم د چا سره د دې لکه موږ ته مختلفو د ادارو نه لکه اف بي آر شو سټیټ بینک شو یا د نورې ادارې شو چې هغې طرف نه موږ له د دې کینډیډیټس حوالې سره کم څه انفارمیشن راغلي هغه ویریفای کول وي د هغې په خپله موجودګي ضروري ده د هغې په خپله ضروري ده چې څوک جیل کې دي نو مطلب د دې چې هغه ریجیکټ دي نه داسې نه ده چې ګورئ د هغې لپاره خصوصي پروویژن دی بیا مطلب دغه یو سپیشل کیس راغو مخې ته که نه چې کوم کسان په خپله دي لکه مثال د هغه پرپوزر او سیکنډر په خپله موجود دی نو چې چا څوک یې تایید کوي او څوک یې تجویز کوي د هغې موجودګي زیاته ضروري ده دویمه خبره دا ده چې کوم د کاغذونو د جانچ پړتال مرحله ده دا چې کله ختم شي نو د دې نه وروستو په 30 تاریخ پورې به دا ختم شي او د هغې نه وروستو به بیا موږ ته دا بل ورځ دا پته ولګي یعنې یا په هغه ماښام باندې چې د چا کاغذونه ریجیکټ شو د چا ایکسپټ شو نو بیا بله مرحله دی پسې دا د 3 جنوري پورې خلک د دې کاغذونو د ایکسپټنس یا د ریجیکشن خلاف چې دی نو هغه اپیل فایل کولی شي اپیلیټ ټریبیونل سره نو اپیلیټ ټریبیونل به بیا په دې باندې د 10 جنوري پورې فیصلې وکړي چې د چا لکه د چا ایکسپټنس متعلق خبرې تلي کاغذونو خلاف یا څوک د ریجیکشن خلاف تلي نو د هغې فیصلې به 10 جنوري پورې مخې ته راشي او بیا په 13 جنوري باندې به چې کوم امیدواران دي په ان ای او پی ای باندې هغې ته به نشانات الاټ کړی شي جی که یو راته دا وموایي چې تاسو ذکر وکړئ چې د خیبر پښتونخوا کې د 300 نه سیوا زنانو مخصوص نشستونو لپاره کاغذات یې نامزدګي جمع کړی شوي دي خو که موږ لیست وکتو نو هغه خو ډېر کم داسې دي چې هغه د مختلفو جماعتونو لخوا هغې ته د هغې ترجیحي فهرست چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلی دی نو سکروټني به راټولو کېږي که نه صرف چې دا کوم په لیست کې موجود دي نه جی قانون خو دا دی که نه چې لکه سکروټني خو هغې کار کېږي چې کوم د چا لیست کې نوم وي نو چې د چا نوم نشي نو هغه لکه یو قسم تاسو وګورئ نو هغه خو څه حیثیت پاتې شو نو دغه وجه باندې چې د چا سکروټني کې دوران کې هغه ترجیحي فهرست کې نوم وي د هغې سکروټني کېږي او چې د چا نه وي نو هغه خو از خود مطلب د دې نه دا یو غټ ثبوت شو چې د هغه مخکې فردر جانچ پړتال نشي کېدی سهیل صاحب خپل تیاریانې ستاسو څه دي د الیکشن کمیشن بیا موږ ګورو مختلف نن هم په اخباراتو کې خبرونه لګېدلي چې لوی لوی بیلبورډونه لګېدلي د دې شکایتونو لپاره په کوم ځای کې دغه شکایت خلک کولی شي او د هغې بیا د هغې د ازالې لپاره تاسو څه اقدامات کوئ
داسې دی چې الیکشن کمیشن اف پاکستان کې د داسې لکه ضابط اخلاق خاص کر دا خبره دې سره کنیکټډ ده. ضابط اخلاق باندې عمل درآمد یقیني کولو دپاره الیکشن کمیشن اف پاکستان کې یو خو مستقل تور باندې یو وینګ دی چې هغې ته موږ مانیټرینګ وینګ وایو. مانیټرینګ وینګ د دې کار دا دی چې دی ضابط اخلاق چې څومره موږ سره کم شکونه دي د هغه عمل درآمد یقیني جوړ کړي. هغې دپاره لکه زموږ په خیبر پښتونخوا په آفس کې بل ورځ موږ مانیټرینګ ان کنټرول روم دا اسټیبلیش کو او هغه دا بالکل فعال دی او اوس په هغې باندې چې موږ لکه هغې سره چې کوم کمپلینټس راځي اخبارونه مانیټر کیږي ټي وي چینلز مانیټر کیږي سوشل میډیا باندې چې سره راځي د هغې متعلقه آر او ستا او متعلقه ډسټرکټ مانیټرینګ افیسر ستا رپورټ لیږلی کیږي یا هغه ادارې ته یا ډپارټمنټ ته که چېرې هغه ریلیټډ دي او هغې ته باقاعده نوټس ورکولی کیږي. اوس د دې لپاره لکه د ډسټرکټ مانیټرینګ افسران چې په 36 ضلعو کې د خیبر پښتونخوا ټاکلي شوي دي د هغې نن نه یو ورځ ټریننګ عمل شروع شو. پېښور کې لکه ډیویژن په سطح باندې دی چې کوم پېښور ډیویژن دی مردان دی په خپل ډیویژن کې او هغې ته زموږ د الیکشن کمیشن سینیر افسران چې کوم دي هغې ته ریجنل الیکشن کمیشنرز هغې به طور ریجنل مانیټرینګ کوارډینیټرز ټاکلي شوي دي. هغې به دا ګوري هم په خپل ډیویژن کې دا به مانیټر کوي هم او هغې دا ټریننګ هم دی ته ورکوي. د دې افسرانو تعلق زیاتر د انتظامي سره دی. انتظامی افسران دی په دې کې مختلف لاین ډپارټمنټ سي یا چې کوم سره په ډسټرکټ کې اویلیبل وي نو هغه د هغې تعیناتي راغلی ده. اوس داسې دی چې د یو په یو حلقه باندې دوه مانیټرینګ افسران دي هغې ته لکه هغه سهولیات ورکړل شوي دي ګاډي فیسلیټیز یا څه چې هغې ګرځي او هغې لکه تاسو څنګه کم طرف ته اشاره وکړه بیل بورډز دی یا داسې کم ځای کې د جلسې هغه ځای دی چې کم ځای کې هغې ته اجازت نه دی میلاو څوک کوي هغه هم خلاف ورزي ده. بعضې لکه داسې چې ډیګنیټریز دي مثال چیرمین سینټ دی پریزیډنټ دی نگران وزیر اعلی دي دی بین شوي دي چې دی به جلسو کې شرکت نه کوي. نو که چا شرکت وکړو نو د هغې نه وروسته به د ډسټرکټ مانیټرینګ افیسرز یا مانیټرینګ وینګ چې کوم زموږ دی د هغې به د دې باقاعده نوټس اخلي او د قانون مطابق چې کوم قانون دی الیکشن ایکټ کې د دې وضاحت شوی دی د هغې مطابق به دې ته نوټس ملاویږي او چې څه لکه کوم قانون مطابق سزا ده یا مثال د هغې فاین دی هغه به په هغې باندې لګولی کېږي. یو عام کس دی هغه ولیدل چې هغه لکه یو منسټر دی هغه لګیا دی خو مانیټرینګ ټیم والا په هغه موقع موجود نه دی او هغه دی نه هغه ویډیو وکړه تصویر واغستو نو هغه څه طریقه باندې تاسو ته رالیږلی شي؟ بالکل جی یو خدای چې زمونږ د الیکشن کمیشن اف پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی طور باندې یو د فیسبوک د یو پیج دی دغه شان ټویټر چې کوم پیج دی هغه هم دی. خو دې نه علاوه هر ضلع کې زمونږ الیکشن کمیشن دفتر دی او هر ځای کې ریټرننګ افسر هم تقریبا په هر حلقه موجود دی. ډپټي کمشنر بذات خود ډسټرکټ ریټرننګ افسر دی ډسټرکټ مانیټرینګ افسر دی دا ټول کنیکټډ دی یو بل سره. نو دې کې چې دی چاته مثال زه دلته کې خیبر پښتونخوا کې میډیا کوارډینیشن ما سره دی دغه شان زمونږ چې کوم دا کنټرول روم دی د دې نمبر هم موږ واضح کړي دي او هغه په موږ میډیا له ورکړي دي. نو هغې رابطه کولی شي زمونږ الیکشن کمیشن افیسر رابطه کولی شي چېرته چې هم هغې ته داسې دغه وي موږ هم مانیټر کوو که چېرې مخې ته رالل څه نو موږ په هغې باندې فوري نوټس اخلو. جی بالکل خیبر پښتونخوا نه 15,000 نه سیوا امیدواران چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي او بیا دغه د سکروټني د کاغذونو د کره کتنې عمل چې کوم دی نو هغه روان دی او دغه شانتې دغه به د 10 تاریخ پورې جاري وي. د هغې نه پس به بیا چې کوم هغه پیلونه کېږي په هغې اعتراضونه راځي دغه ټول پروسس به کېږي او انتخابات چې کوم دي نو هغه به په 8 فروری باندې کېږي. پروګرام کې به د نورو امیدوارانو سره هم خبرې کوو. پروګرام کې سره یو بل امیدوار هم موجود ده د هغې د کاغذات نامزدګي جانچ پړتال چې کوم دی نو هغه شوی دی د هغې سره به خبرې کوو. ډېره شکریه. لږ خپل تعارف به وکړئ بیا به راته لږ دا ووایئ چې ستاسو به ترجیحات څه وي که د یو مخصوص نشست باندې تاسو MP منتخب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه بیسیکلی د سوات نه بلانګ کوم د یو ډېرې وړوکي علاقې نه قندیل نه مې دی او زه ډېره لکی یم چې زه خپل علاقې د خوښه چې څومره علاقې دي د هغې اولنۍ جنۍ یم چې زه راوتې یم په دې سرګرمیانو کې حصه لم. زه سوشل اکټیویسټ هم یم او دا زما دپاره ډېره د فخر خبره ده ځکه چې زه یو د هغوی دپاره یو مثال یم. زما نه پس به انشاءالله نورې جنکۍ زموږ د علاقې راوځي او په دې میدان کې به حصه اخلي. نو زه خپل قایدین بلکې ډېر شکرګزار یم چې هغو ما باندې یقین وکړو ما له دا ټیکټ راکو او انشاءالله امید دی یقین دی بلکې چې زه به خپل د علاقې خپل د قوم دپاره ډېر څه کوم.
علاقه او قوم نه بهر الیکټډ خلک هم راځي جنرال نشستونه باندې زنانو لپاره تاسو خاص ترجیحات دي چې هغه زنانو لپاره تاسو ګوري ته څنګه چې ما تاسو ته وایي زه ایز ا سوشل اکټیویسټ هم زه کار کوم نه ګوري فیمیل چې دي نو هغه زموږ په سوسایټي کې سپیشلی زیات چې دي هغه لږ وروسته دي نو انشاءالله دا د ایجوکیشن چې د هغې سره ریلیټډ په کار کوم نور داسې ما تاسو ته وایي چې ګورئ سیاست کې چې دی چې زه د یو داسې فیملی نه یم چې زه راوتې یم نو انشاءالله نورې جنکۍ به هم راوځي زموږ د ښه خاندانونو او زموږ د ښه فیملیز نو انشاءالله د دې سره به زموږ دا قوم دا ملک چې دی نو دا فیمیلز له چې موږ د هغوی کم حق دی هغه ورکو نو دا به ډېر مخکې لاړ شي انشاءالله. یو براته دا وایي چې کوم سیاسي جماعتونه دي په خیبر پښتونخوا کې تیر حکومت که په خاص توګه باندې موږ وګورو نو پای کې د زنانو نمایندګي نه وه په دې اړه باندې ستاسو د پارټۍ څه ترجیحات دي هغه زنانو ته هغه شانتې به په کیبینټ کې حصه ورکوي به روان وخت کې که چېرته هغوی په پاور کې راشي بالکل به ورکوي تاسو کتلی نه دي زموږ ماشاءالله میډم زموږ بلکې زموږ لیډر مریم نواز صاحبه چې د هغه څنګه دغه کوي سیاست کې لګیا ده او بیا د هغې چې کوم موږ لاندې کار کوو نو موږ ورکران یې دا دی ماشاءالله څنګه او مریم اورنګزیب تاسو وګورئ هغوی خو بلکې په کابینټ کې دي موږ خو لا هغه دغه ته نه یو تللي دغه شانته کې که تاسو وګورئ نو نور زموږ داسې کینډیډیټس دي موږ همیشه چې دی نو فیمیلز لا ماشاءالله زموږ قایدین چې دي نو هغوی په دغه ساتلي دي د مریم نواز د سیاست کې د راتلو سره موږ فیمیلز چې دي نو زموږ جذبه مو چته شوې ده او موږ نور هم د دغه سره لګیا یو دغه شان زموږ نور ډېرې فیمیلز دي چې هغوی له دوی دا حیثیت ورکړی دی چې راشي د میل سره کینی او خپل علاقې خپل د خلکو دپاره خبره وکړي د دې نه زما خیال غټه خبره نشته چې زموږ مسلم لیګ نون دونه ښه دی چې هغه فیمیلز مخکې راولي او زه پخپله تاسو ته یم چې زه د یو داسې علاقې یم چې هغوی زه راوچته کړم ما له یې دغه راکړو نو زما دپاره د دې نه د فخر خبره بله نشته. جی زما نوم دلراج گل ہے ڈسٹرکٹ نوشیرہ نه زما تعلق دی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نه زه فرسٹ پیورټي باندې یم جی مخصوص نشست باندې او نن زمونږ الیکشن کمیشن باقاعده سکوټنی ډیټ نو زما کم هغه تایید کونده او کوم هغه ریکوایرمنټس چې هغه مونږ نن رالو الیکشن کمیشن کې سبمټ کو نو انشاءالله هغوی ستاسو ډاکومنټس هغه کلیر سي بقایا څه مونږ ته ضرورت وي مونږ به تاسو ته راکوو. ترجیحات به هم څه وي کم داسې مسایل دي چې هغه به حیثیت د اقلیتي غړي تاسو وایي چې هغه موږ د اقلیتونو لپاره حل کوو. دې کې خو جی وګورئ اول خو زمونږ کم کوشش به هغه ایجوکیشن باندې وي ټیک شو مینورټیز هغه ٹھیک شو بیا هغې نه پس مونږ ډفرنٹ ایجوکیشن شو هیلث شو دې نه علاوه مونږ مزید کم کوټه باندې زمونږ ایجوکیشن کوټه ده مونږ دا به کوشش کوو چې دا به زیاتو به یونیورسټیز کې کالجز کې ولې کې کم یو قوم هغه کله پورې ایجوکیټډ نه نو هغه ترقي نشي کولی دې نه علاوه نور زمونږ کافي اجتماعي ایشوز دي پورا خیبر پختونخوا کې ولې کې دلته تاسو کتلی شي چې زمونږ سکھ کمیونټي دی مسیح کمیونټي دی کیلاش کمیونټي دی هندو کمیونټي دی بھائی کمیونټي دی نو انشاءالله مونږ پرویز خټک صاحب انشاءالله خدای ته منظور ان شاء الله وزیر اعلیٰ به راځي نو هغه سرپرستی کې به ټول کې پی کې خیبر پختونخوا کې مینورټیز کم اجتماعي ایشوز هغه به سولف کوو. اجتماعي ایشوز خبر تاسو وکړه نو په تېره اسمبلۍ کې هم د اقلیتي نمایندګي وه د هغې نه مخکې پای کې هم وه تاسو ګڼئ چې هغې هغه شانتي کارونه کړي دي چې کوم یا هغه شانتي خدمت د ماینرټیز هغې کړی دی کوم چې په کار و. بالکل جی زمونږ کم دی نه مخکې پریویس پارلیمنټیرینس نو هغه خپل طرف نه پوره ښه کوشش کړی دی خو بیا هم څه داسې خبرې کې نیم پاتې وي نو انشاءالله مونږ پرویز خټک صاحب سربراهي کې هغه کله وزیر اعلیٰ به راځي نو مونږ دا ټول کمیانې پوره کوو. د تحریک لبیک پاکستان د خیبر پختونخوا صدر شفیق امینی صاحب موږ سره موجود دي د هغې نه به هم د هغې د پارټۍ چې کوم انتخاباتو کې د هغې تیاریانې هغې په حوالې سره خبره کوو. ډېره زیاته مننه جي که لږ دا ووایي چې کوم دغه د سکروټني عمل روان دی د خیبر پختونخوا په مختلف څومره حلقو باندې ستاسو امیدواران دي بیا په خاص توګه باندې که مخصوص نشستونو باندې خبره وکړو نو په څومره نشستونو باندې تاسو خپل کسان چې کوم دي دا وخت موجود. بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه اول ستاسو بیا د مشرق ټي وي الحمدلله څنګه چې نورې پارټۍ په دې وخت کې په خپلو هلو ځلو کې تګ و دو کې مصروف دي تحریک لبیک پاکستان هم الحمدلله په بھرپور تیارۍ سره د ټول ملک نه لګیا دي خپلې هلې ځلې کوي او دلته مونږ په خیبر پختونخوا کې هم الحمدلله تقریبا اکثریت حلقو باندې زمونږ امیدواران شته دي صوبایي شته او قومي شته او چې کوم مخصوص نشستونه دي یا اقلیت دپاره نو هغې دپاره هم تحریک لبیک دپاره ښه کافي درخواستونه راغلي او الحمدلله په هغې کې مونږ چې کوم د مخصوص کوټه هغه مکمل ده.
تاسو خپل برته وای خپل کم دغه نه تاسو به الیکشن کوي او ترجیحات به سوي مطلب تاسو منشور هم سره چې د خلکو دغه لوی چې کوم مسایل دي چې هغه نور سیاسي جماعتونو نه دي حل کړي مذهبي جماعتونو نه حل کړي او تاسو وایي چې زمونږ به زیات مین فوکس پاږي. ما خپل باندې د پیښور د ان29 نه او د نوشهره د PK89 نه کاغذونه جمع کړي. منشور خو د تحریک لبیک چې د اسلام پاکستان اور عوام د ټولو ناول چونکې دا وطن د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی او چې کله د نظام بدل شي او د عدل او انصاف والا راشي نو بیا به یو غریب په یو ټرانسفارمر باندې خپل او یا په یو لاره کوڅې دپاره په یو ټرالی شنګلو باندې او یا په یو معمولي غوندې یو ډیګی باندې او یو بور باندې به خپله نظریه خپل فکر خپل سوچ نه خرڅوي او نه به د هغه د فکر او د سوچ او د هغه د رای سودا کیږي. مونږ وایو چې مونږ کله نظام صحیح شي نو دا خو د خپل عوامو حقوق دي دا به دي ته په عزت سره ملاویږي او په ډېر عزت سره به ملاویږي خپل کور کې به ورته ملاویږي. نو الحمدلله مونږ وایو چې که نظام بدل شي انشاءالله تعالی صرف چهرو بدلېدو نه څه نه جوړیږي نو د نظام د بدلېدو دپاره الحمدلله تحریک لبیک میدان کې دی او بیا پاکستان او ورپسې عوام. نو پاکستان خو ظاهره خبره ده چې مونږ په نظریه باندې اخیستی شوی وطن دی او د دې د چپې او د دې د جغرافیایي حدود او د دې د نظریاتي حدودو حفاظت به انشاءالله تعالی تحریک لبیک پاکستان کوي او عوام چې دي نو چونکې پاکستان کې که موږ وګورو 75 سال نه خبره به شوي د عوامو ډېرې خبرې به شوي د روټي کپړه مکان به شوي نورې به شوي خو حقیقت دا دی چې عوام چې څنګه پسمانده و هماغه رنګې او څنګه د حقوقو نه محروم ساتلی شوي همکه رنګې محروم دي. د عوامو په حق کې هېڅ هم نه دي شوی هر چا خپل ځان برابر کړی دی خو عوام چې دي تر اوسه پورې په بجلی پسې په ګیس پسې په لارو کوڅو همدارنګې په هر بنیادي حق چې دی د هغې نه محروم دي. انشاءالله تحریک لبیک پاکستان به په دې وطن کې په حقیقي معنو کې لکه تاسو دا کتی شئ چې مونږ لا اوسه پورې مونږ سره پارلماني قوت نشته اخیستی خو د هغې باوجود د عوامو د میدان کې د خدمت خبره چې راغلې ده نو هغه که داسې څه حادثات راغلي دي لکه سیلابونه راغلي دي نور داسې الحمدلله د ټولو نه بړ چړ کر بغیر د سرکاري فنډونو نه تحریک لبیک میدان کې د عوامو خدمتونه یې کړي دي. نو انشاءالله زموږ امید دی چې عوام په موږ باندې الحمدلله اعتماد هم دی چې موږ به د دغې سیاست رخ بدلوي انشاءالله تعالی او دا کم نظام چې روان دی او یو مورثي او سرمایه‌دارانه او دغه نه به لاندې راولو عوامو ته به د هغې خپل حقیقي ترجمانان ورکوي انشاءالله. مننه. جی بالکل کتونکو دغه امیدوارانو چې هغې د سکروټني عمل روان دی د هغې سکروټني عمل کیږي د هغې سره خبرې اترې وشوې نور مختلفو پارټو چې کوم امیدواران دي هغې سره به هم خبرې اترې کوو. پروګرام کې د مې ټیم دی وړه شانته مه د مینې پس پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام کې خبرې اترې کوو د مختلفو سیاسي جماعتونو چې کوم په مخصوص نشستونو باندې د هغې زنانه او اقلیتي امیدواران دي د هغې په حوالې سره چې د هغې ترجیحات به څه وي او دغه د په خاص توګه باندې په کابینه کې په صوبایي کابینه کې د زنانو نمایندګي چې کوم ده نو هغه شانتي توجه هغې ته نه ورکړی کېږي. دې اړه باندې دغه سیاسي جماعتونو ترجیحات څه دي په دې به د هغې سره هم نور چې کوم امیدواران دي هغې سره هم خبرې کوو. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام روبینہ شاہین ہے ڈسٹرکٹ ہری پور سے میرا تعلق ہے اور میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں PTI ویمن ونگ ہری پور کی. اور یہ ہے کہ بس اللہ پاک خواتین کو کامیاب کرے. یہاں پہ بہت زیادہ جو الیکشن کمیشن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین نے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو یہ ویمن امپاورمنٹ کی طرف ایک شعور ہے. تو اللہ پاک نے اگر ہم خواتین کو کامیاب کیا جو لوگ پارٹی کی ریزرو سیٹ کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا تو وہ اگر آ جاتی ہیں تو میرے خیال میں خواتین کی بیٹرمنٹ کے لیے خواتین کو ویمن کو امپاور کرنے کے لیے مزید اچھی اور بہترین قسم کی جو ہے نا وہ قانون سازی اور پالیسیز بنائی جائیں گی تاکہ وہ خواتین جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا 54% جو خواتین ہیں وہ ہماری آبادی کا حصہ ہیں تو ان کو ہر لحاظ سے بہت سے معاملات میں پیچھے رکھا جاتا ہے. ایون کہ سیاسی شعور میں بھی سیاسی جو ان کا ووٹ کا حق ہے اس میں سے بھی ان کو محروم رکھا جاتا ہے. تو ہم قانون سازی ایسی کریں گے خواتین کے لیے کہ جس میں وہ خواتین زیادہ امپاور ہوں اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلی حکومت میں سب سے زیادہ خواتین کی نمائندگی PTI کی تھی لیکن کابینہ میں ان کی نمائندگی نہیں تھی. آپ کیا سمجھتی ہے کہ وہ ان کا کیا خیال تھا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی اس لیے ان کو کابینہ میں نہیں رکھا گیا یا کوئی اور وجہ تھی؟
بالکل جی یہی بات ہے کہ خواتین کو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ خواتین کو جب تک ان کو شعور نہیں دیا جائے گا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. جب وہ ممبر قومی اسمبلی بنتی ہے یا ممبر صوبائی اسمبلی بنتی ہے تو ان کے رائٹس کیا ہیں, انہوں نے کام کیا کروانے ہیں. تو اس لحاظ سے خواتین کو کابینہ میں شامل نہیں کیا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, خواتین کے ایبلٹیز پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا ہے. جبکہ خواتین جو ہے 54% ہے. اگر ماں ایک بچے کو اچھے طریقے سے پال کے اس کو پال پوس کے اس کو اگر بہترین شہری بنا سکتی ہے تو میرے خیال میں خواتین آج کے دور کی خواتین جو نا وہ ہر فیلڈ میں بہترین مردوں سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین کو نمائندگی زیادہ دی جاتی ہے 5% کوٹے سے بھی زیادہ, ہم تو کہتے ہیں کہ خواتین کا کوٹا بھی زیادہ کیا جانا چاہیے. ہمیں 30% دیا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ 50% خواتین کو دیا جانا چاہیے تاکہ یہ کہ آبادی کا بہت زیادہ حصہ خواتین پہ مشتمل ہے اور بہترین طریقے سے خواتین جو ہے وہ کام انجام دے سکتی ہیں, بہترین طریقے سے قانون سازی کر سکتی ہیں, آنے والی خواتین کے لیے بہتر قانون سازی اور پالیسیز بنا سکتی ہیں. زمانم ڈاکٹر شاہین ضمیر دے جوائنٹ سیکرٹری عوامی نیشنل پارٹی نا خبر کوم صوبائی سیٹ نا مخصوص نشست پانے ماتا عوامی نیشنل پارٹی لسٹ کے ذرا گلے ماں اور ماتا ډیر عزت را کړی دی. 5th پوزیشن دی خو ماته ډیر عزت را کړی دی. نو زمونږ خو ترجیحات باندې خو تاسو ته پته د عوامی نیشنل پارټي خو هر ځای کې د جمهوری امن او د تعلیم په لحاظ باندې هر چرته مونږ دا خبره کوو. خاص طور باندې به زه د ښځو خبره وکړم چې زمونږ منشور وګورئ, زمونږ منشور کې چې دی نو د ښځو تعلیم چې دی هغه فری دی, فری. اور چې خاص طور باندې کومې ښځې چې دي هغوی دپاره به مونږ هر دغه ښځې ته مونږ 5000 زمونږ وظیفه پي. نو تاسو صرف دی یو څیز نه اندازه وکړئ چې صرف د ښځو دپاره چې مونږ دونه سوچ کوو. بیا زمونږ سابقه دور کې وګورئ چې تاسو زمونږ حیدر خان هوتي چې څه وخت چې وزیر اعلی و نو آی وکې یونیورسټیانې کالجونه اور هر تحصیل اوس خو زمونږ منشور کې دا دی چې هر په ډسټرکټ باندې به مونږ یونیورسټي ورکوو. نو دا زمونږ جی داسې تعلیم, امن او جمهوریت دا مونږ هر چا ته پارم وو او خپل ځان ته پارم وو. که موږ وګورو نو اکثر سیاسي جماعتونه چې کوم وي نو هغه د زنانو د حقونو خو ډېرې خبرې کوي چې موږ به زنانو له دا کوو, موږ له زنانو دا کوو. چې بیا کله د هغې د خدماتو د سیلې ورکولو وخت راشي موږ به د صوبایي کابینې خبره وکړو. تیر د حکومت صوبه کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت و د هغې زنانو نمایندګي ډېره زیاته وه, خو په کابینه کې د زنانو چې کوم نو هغې نمایندګي نه وه. ستاسو جماعت په دې اړه باندې څه موقف لري او چې فرض که دغه شانې تاسو حکومت په صوبه کې راځي, سیټ اپ کې راځئ, نو دغه منسټریانې یا د محکمې زنانو ته تاسو دا اهلیت په زنانو کې ګڼئ چې هغې ته عوامي نیشنل پارټي ورکړي؟ جی بالکل تاسو کتی شئ. زمونږ مخکینې ټینور کې چې کله زمونږ حکومت و مونږ وزیران چې وو هغه فیمیل پکې وو. اور اوس هم چې تاسو وګورئ زمونږ په جنرل سیټ باندې دې ځای کې د پېښور په ایریا ډسټرکټ کې سمر بلور هغه جنرل سیټ باندې دغه دی داسې ما خپله اپلای کړې ده جنرل سیټ نه. نو مونږ ډېر زیات خواتین اور باچا خان خو داسې پالیسي وه چې جی هغه خو به د خواتینو د برابري خبره به یې کوله. دا د 100 کاله مخکې نه دا خبره ده. اور اوس چې دی نو د 100 کاله نه مخکې چې چا دا سوچ هم نشو کولی چې به یو ښځه به ځي او بهر به په دنیا کې چېرته داسې اکټیویټي یا دا تاسو دا هسټري چې زمونږ راواخلئ که نه نو زمونږ خو 100 کاله نه دا منشور هم دی او زمونږ آئین هم دی. ښځو ته مونږ ډېر زیات مونږ دغه تاسو ورته ویلي سپیس ایښی دی. انشاءالله ترجیحات خو زمونږ چې کوم د ټولو کې پهله د وومن رایټس دي په ای به خبره کومه, خپل علاقو دپاره به خبره کومه. حالات ډېر زیات زمونږ ځوانان بېروزګاره دي, هغوی دپاره زما به همیشه دا آواز وي چې زه وایم چې زمونږ صوبه کې خیبر پښتونخوا کې کارخانې جوړې شي, غټ غټ پروجیکټ وشي. دا کم واړه واړه کارونه دي دی نه بس مونږ اوس راوځو چې ځوانانو له روزګار میلاو شي. زمونږ کریم هلکان انجینیرز دا ټول زمونږ نه بهر روان دي. نو چې دې له دغه که د ښځو له کاټیج انډسټریز جوړې شي او زمونږ زما تعلق ساوث ریجن نه دی, کوهاټ ډویژن نه, زه به دا ټولو کې پهله که ماته چانس میلاو شو د الله طرف نه وه, زه به بھرپور کوشش کوم چې کوهاټ ډویژن کې آیل ریفاینري جوړه شي. لږ راته دا ووایئ میډم چې اکثر موږ سیاسي جماعتونو خبره کوي د زنانو چې موږ زنانو له هغه شانتي حقونه ورکوو, خو که بیا په صوبایي کابینه کې موږ وګورو
د هغې نمایندګي د نش برابر وي. په تېره کابینه کې د هغې نمایندګي هم نه. ستاسو پارټي په دې اړه باندې د هغې ترجیحات به څه وي؟ تاسو د منسټري خبره کوئ او هغه خو تیرو حکومتونو تاسو وکتل چې لکه اواز خو یې سبل څه خو کارونه یې سبل څه او پاکستان پیپلز پارټي واحده پارټي ده چې دا د یو بهادر زنانه او پارټي وای چې هغې لیډ کړې ده. دوه ځله وزیر اعظم هم جوړ شوی ده او زه په خپل هم دغې پارټۍ کې په دې خوشحاله یم چې ښځو له ډېر زیات عزت دی او زمونږ ستاسو اوس هم ګورئ چې منسټري هم اوس په دا کیر ټیکر کې هم ورته سوري دا چې کوم پی ډي ایم کو دې کې هم ورته میلاو شوي ده او بیا به هم میلاویږي او دا د زنانه پارټي ده. زه د جماعت اسلامي نه ډاکټر سمیحه راهیل قاضي ما د قومي اسمبلی دپاره نامینیشن پیپرز داخل کړل او نن سکروټني و الحمدلله ډېره ښه طریقې سره وشوه. جماعت اسلامي ممبرانو دا ډېر زیات یو اعزاز دی چې دایي خلاف اس نه مقدمه نه څه په کوټ کې وي نه څه نادهنده وي هغوی دپاره اس الحمدلله هر څه صفا سوتره کردار او صفا سوتره معاملات دي. نو مونږ ډېر په یو منټ کې هر څه ختم شول او رالو ستاسو په مخ کې حاضر یو. زمونږ د قومي اسمبلی زه چې 2002 کې ممبره پاتې شوې وم نو زمونږ د جماعت اسلامي حلقه خواتینو یو ویمن رایټس چارټر دی د هغې زمونږ 15 ترجیحات دي مونږ په هغې باندې کار کوو. زمونږ 25 کاله وشو چې دا چارټر مطابق مونږ خپل کارونه کوو. هغې کې ټولو کې اولنۍ ترجیح زمونږ دا ده چې ښځه د ښځې په حیثیت باندې لکه مینلی وومن نه بلکې د ښځې نساییت او د هغې د نسوانیت احترام سره د هغې په معاشره کې چې کوم کردار دی هغې باندې خبرې وکړی شي. خاندان کې چې د هغې کوم لیډینګ رول دی هغې باندې خبره مونږ کوو. دویم د هغې تعلیم ابتدایي تعلیم هم او اعلی تعلیم هم د هغې دپاره یکسا مواقع د هغې دپاره کېدل پکار دي په دې معاشره کې. دریم ترجیح زمونږ صحت دی چې یو صحتمند ښځې باندې د صحتمند قوم انحصار دی. څلورمه ترجیح زمونږ فوري او مفت انصاف چې هغه مظلومه ده هغه محرومه ده په معاشره کې نو د هغې دپاره د کور په دهلیز باندې د هغې دپاره یو مفت او فوري انصاف پکار دی. او پنځمه او آخرنۍ خبره ده چې قانون هغې ته کوم احترام ورکړی دی کوم حقوق ورکړي دي اسلام چې ورته کوم حقوق ورکړي دي او معاشره ورته هغه نه ورکوي نو جماعت اسلامي د هغې دپاره کار کوي. نو زمونږ دا 15 ترجیحات دي او د دې دپاره مونږ په معاشره کې صرف الیکشن کې نه د نورو خلکو غونې چې هغه وایي فصلي بټیرو غونې راشي په الیکشن کې او بیا غیب شي مونږ ټول کار کوو. همدغه 15 زمونږ ترجیحات دي چې صحتمنده ښځه وي تعلیم یافته ښځه وي انصاف ورته میلاویږي د هغې حقوق په معاشره کې هغه ورنه ټول خلک خبرې چې دا د دې ښځې دا حقوق دي نو مونږ په دغه باندې کار کوو. میډم کله وګورو په کابینه کې د زنانو نمایندګي د نش برابر وي. د تیر خیبر پښتونخوا کابینه کې خو د هغې اډو نمایندګي ونه زنانه منسټره چې محکمه د چا سره هم نه وه. په دې اړه د جماعت اسلامي څه موقف دی او آیا نور جماعتونه چې کوم دي آیا دا ګڼي چې زنانه ډیلي ورکولی نه شي که بل څه وجوهات دي چې هغې زنانه دغه کابینې ممبر نه جوړول؟ زمونږ د معاشرې څه روایات دي څه دینی روایات دي څه معاشرتي روایات دي د هغې په وجه باندې ښځې ته ډېر زیات سیاسي او ډېر معاشي جدوجهد کې او ډېر بهر هغه نه خوښوي زموږ معاشره. خو دا هم غلطه خبره ده چې تاسو هغه په هر څیز کې راګډه خو که خو هغې ته بیا د هغې ډیو رایټس او د هغې حقوق نه میلاویږي نو ضرور د هغې نمایندګي کېدل پکار دي چې هغه که یو ځل ممبره شوه نو هغې ته دا نمایندګي ورکول پکار دي چې هغه د خپلو ښځو او د خپلو حقوقو دپاره خپل آواز بلند کی او دا نمائندگی ضرور ورکول پکار دی. میرا نام ہے ڈاکٹر شائستہ خان جدون. میں ہزارہ کی دھرتی سے بلانگ کرتی ہوں اور میں پاکستان مسلم لیگ نون میں یوتھ کوارڈینیٹر ہوں میڈم کی کے پی سے اور ساتھ میں ہزارہ ڈویژن فیمیل ونگ کی پریزیڈنٹ بھی ہوں اور مسلم ڈاکٹرز فورم کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں اور یہاں پر آج آئی ہوں پریورٹی لسٹ میں الحمدللہ نمبر 1 پہ ہوں نیشنل اسمبلی میں بھی اور اس پروونشل اسمبلی میں بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ رب کی ذات نے سب سے پہلے میرا ساتھ دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ لے کر وہ ہے نا پاک سرزمین پر میرے جب قائد نے قدم رکھا میاں نواز شریف صاحب نے تو انہی کے اس بیانیے کو لے کر آگے چلیں گے اور میری قائد
ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा जो औरतों की आवाज़ है, इंशाल्लाह ताला उनका बयानिया लेकर आगे चलेंगे और इंशाल्लाह ताला KPK में बेहतरीन कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन किरदार अदा करने की कोशिश करूँगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए। मैं हमेशा ख़वातीन की आवाज़ बनी हूँ क्योंकि मेरी एक NGO भी है, मैं उसको चलाती हूँ जिसमें मैं ह्यूमन राइट्स पे भी काम करती हूँ। तो ख़ास तौर पे मेरा दिल करता है कि ख़वातीन के लिए कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप की जाएँ जो घर बैठकर ख़वातीन अपने लिए कुछ कमा सकें और मर्दों के शाना बशाना उनकी भी मदद कर सकें, क्योंकि करंट सिचुएशन में जो कुछ आपकी सोशो इकनॉमिक स्टेटस है इसमें बहुत मुश्किल है, एक घर का चूल्हा चौखा चलाना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं औरतों के लिए ख़ास तौर पे एक तो उनकी आवाज़ बनूंगी और ख़ास तौर पे मेरे इलाके में विमेन यूनिवर्सिटीज़ नहीं है उस तरीके से, मैं उस पर काम करूंगी इंशाल्लाह ताला। तालीम के हिसाब से मेरा हज़ारा की धरती बहुत पीछे है, फॉर फ्लंग एरियाज़ में प्राइमरी तक के स्कूल है, उसके आगे ना मिडल है ना कुछ है। मैंने खुद क्योंकि 2011 से मैं फ्री मेडिकल कैंप्स लगाती हूँ और मैं गली गली कूचे कूचे जाती हूँ, मैं अपनी मदद आपके तहत लगाती हूँ और मैं एक जब जाती हूँ तो मैं लोगों के मसाइल भी देखती हूँ। तो नौजवानों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान बेचारे जब डिग्रियां लेकर आते हैं तो वो समझते हैं कि हमें गवर्नमेंट की जॉब्स ही मिलेंगी, बल्कि हमें उनमें एक अवेयरनेस देनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की नौकरियों के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत कुछ है। अगर हम उसको खुद अपने आप से जनरेट करने की कोशिश करें, अगर उनके हमको स्किल्स प्रोग्राम्स इतने अच्छे दें तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राहों पे दोबारा गामज़न होगा और इंशाल्लाह ताला हम बेहतरीन किरदार अदा करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह अपकमिंग इलेक्शंस में। ये इंशाल्लाह ताला मेरे नवाज शरीफ साहब का वादा है और इंशाल्लाह ये वादा तकमील को पहुँचेगा। मैं सूबाई वाइस प्रेसिडेंट KPK वुमेन विंग हूँ पीपल्स पार्टी से। अब मैं अपना अगर तारफ़ करवाऊँ तो मैं एक्स प्रिंसिपल ऑफ स्कूल हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, हेल्थ एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज़ भी मैंने किए हैं। आपका सवाल जहाँ तक है कि मैं असम्बली में मेरी क्या तरजीहात होंगी, तो ऑब्वियसली असम्बली में पहुँच के हमारी तरजीहात जो हैं वो ख़वातीन के लिए उनकी एम्पावरमेंट के लिए कानून साजी करना, उनके लिए काम करना। असम्बली फ्लोर जो है वो है ही लेजिस्लेशन के लिए होता है। वैसे तो मैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे पहले भी ऐसे काम करती हूँ। राइटर हूँ मैं, तो बहुत सारे अखबारात में मैं न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखती रही हूँ, मैंने बुक्स भी लिखी हैं ख़वातीन के ऊपर। मैं पोइट्री शायरा भी हूँ, मैं शायरी भी करती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं उनके लिए जो चीज़ें उनको एम्पावर करती हैं उनके लिए लेजिस्लेशन कर सकूँ। और इंशाअल्लाह जब मैं असेंबली में आऊँगी तो फिर आप लोग गवाह हैं कि मैं क्या करती हूँ, फिर आप देख लेंगे। मैडम इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकती। मैडम ज़रा ये भी बताइएगा कि ख़वातीन की जो हम बात तो सारी पार्टियां करते हैं, लेकिन फिर काबीना में सूबाई काबीना में उनकी जगह नहीं होती, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और आप क्या समझती है कि वो उनमें सलाहियत ही नहीं है डिलीवर करने की, या ये जमातें जो है उनको मौका नहीं देती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो तो आपको पता है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है और वो ख़वातीन के लिए उसने जितना काम किया है शायद ही इस पार्टी के अलावा किसी ने किया हो। आपको पता है कि पुलिस लेडीज़ पुलिस का इदारा जो था वो पीपल्स पार्टी ने उसकी बुनियाद रखी। वुमेन बैंक्स जो थे वो पीपल्स पार्टी ने बनाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए। तो हमारी जो लेडीज़ आती हैं वो काफ़ी हद तक इस पर लेजिस्लेशन करती भी हैं। ये नहीं है कि हमारी निगत और अगज़ई थी, वो करती भी थी। उसने ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेशन की थी तमाम पार्टियों से। बाकी पार्टियों की तरजीहात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पार्टी जो है वो अगर काबिल लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे भेजे तो हमारी पीपल्स पार्टी में जितने पढ़े लिखी ख़वातीन हैं, जितनी कलमकार ख़वातीन हैं, जितनी उनमें सलाहियत है, शायद ही किसी पार्टी में हो, क्योंकि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारी रुबीना खालिद है, वो भी आपने देखा कि काफ़ी कुछ ख़वातीन के लिए बोलती भी है। असेंबली में उनकी आवाज़, अब ऐवान बाला में उनकी आवाज़ बनी हुई है। इसी तरह हमारी जितनी भी पलवशा खान को देख लें, कितनी ख़वातीन हैं। तो दुआ करें कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टी सीटें उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ आए और औरतों के लिए कुछ बेहतर कानून से। जी कतुन को प्रोग्राम के बाद नूरो ख़वातीन और दाश अक़लियती कम उम्मीदवारान दागी सर बहुम खबर तरीक़ो दमे टेम दे प्रोग्राम को शान दमक।
د مینه پاس پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. د پروګرام په دې اخري برخه کې به راغلي یو د آر او افیس ته. دلته به د نارینه امیدوارانو سره هم خبرې کوو چې په جنرال نشستونو باندې هغوی دغه انتخابات کوي. یو امیدوار را سره موجود دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ډېر الله. زیاته مننه. که مناسب ګڼئ خپل تعارف به وکړئ، کمې حلقې نه تاسو الیکشن کوئ او ترجیحات به هم صحیح. جزاک الله جی. زما حافظ اشمت نامه ده او د جماعت اسلامي سره مې تعلق دی او مخکینی صوبایي منسټر پاتې شوی ما د پی کې 72 نه. هغې نه مې هم کاغذونه جمع کړي دي او د NA28 نه مې هم کاغذونه جمع کړي دي. عوامو ته زما دا درخواست دی چې دا ټول خلک تاسو وکتل او د روان اعتماد په جماعت اسلامي او په سراج الحق سے باندې وکړي. الحمدلله زموږ په دې سینټ او په دې قومي صوبایي اسمبلی کې تقریبا 1800 کسان کم و بیش منتخب پاتې شوي دي. الحمدلله نه په سویزرلینډ کې په سویس بینکونو کې اکاونټ شته، نه په نیب کې نومونه شته. پاک او شفاف قیادت ته او د 62 په دفعه باندې سراج الحق صاحب د سپریم کورټ جج الحمدلله دا ویلي چې ستا او ستا ملګري په دې دفعه باندې پوره دي. زما عوامو ته ستاسو د میډیا په ذریعه باندې عمده درخواست دی چې په دې وطن باندې رحم وکړئ، په دې غریب ولس باندې رحم وکړئ. د ورلډ بینک او د IMF غلامان کو او نورم غلامان کوي. زما درخواست عوامو ته دا دی چې راځئ، ترازو نه ښه ده، په دې ترازو تلم اول اتلې بیا راله ووټ راکړئ. زما نوم صاحبزاده عبید الله حرار مجددي. زه د NA32 نه تحریک لبیک پاکستان نامزد امیدوار یم جی او د خپلو مشرانو د خپلو قایدینو په خوښه باندې د خپلو کارکنانو په تجویز باندې زه د تحریک نه NA32 دپاره ولاړ یم جی. NA32 کې به تاسو ګرځئ، د خلکو ریسپانس څنګه دی او بیا به ستاسو ترجیحات صحیح، تاسو به ګورئ کم مسایل دي چې تاسو به وایئ چې یاره دغه طرف ته به توجه وکړئ. زمونږ خو جی چې کوم منشور دی د تحریک لبیک د ټول ناول اسلام دی جی. د اسلام په دغه سربلندۍ دپاره تحریک چې چېرته مظلوم مسلمانان دي د هغوی مرسته به کوي، د هغوی سره به تعاون کوي. بیا د هغې نه بعد جی زمونږ د ملک دپاره تحریک لبیک چې دی د خپل وطن پاکستان دپاره قربانیانو چې کوم دغه دی هغه به کوو. او د هغې نه بعد جی زمونږ په دریم دغه کې منشور کې زمونږ دریم دغه چې دی نو دغه عوام دي. عوامو دپاره چې تاسو د سن 1947-48 نوینې چې تر اوسه پورې یو نظام هم داسې نه دی راغلی چې هغه نظام عوامو له یو بهتري ورکړې ده. د ټول ناول خو چې تاسو ګورئ چې سود دا په پاکستان کې عام دی. د دې وجې نه په هر ځای کې چې سود دی او د سود د وجې نه زمونږ چې هر طبقه ده چې دا پستۍ طرف ته روانه ده. حقیقي عوامو ریسپانس څنګه دی؟ تاسو به ګرځئ؟ د عوامو زبردست ریسپانس دی جی. دا ځل چې دی نو ووټ مکمل چې دی مذهبي طبقاتو ته دی، ځکه د اسلام په نوم باندې خلک جانونه هم ورکوي. ووټ څه شی نه دی جی. او خلک وایي چې د اسلام په نوم باندې ټول عمر موږ دوکه شوي یو. الحمدلله دا پرنۍ پارټي ده جی چې دوی قرباني ورکړې ده. او تاسو ختم نبوت فیض آباد درنه کتلې ده چې موږ په هغې کې زموږ یو کارکن هم MNA زموږ یو کس هم MNA نه بهر نه موږ ورغلي او موږ قانون واپس په خپل ځای بحال کړی دی. طارق متین زما نوم دی او د NA32 نه د جماعت اسلامي کینډیډیټ یم. انشاءالله په دې عزم او ارادې سره میدان ته راوتي یو چې دا زموږ پېښور ښار چې دا به موږ انشاءالله یو ځل بیا د ګلونو ښار جوړو. دا ښار به بدلو، د دې ښار خلکو له به سوکالي او خوشحالي ورکوو انشاءالله. په دې ښار کې به امن راولو، په دې ښار کې به روزګار راولو. زموږ دا عزم دی چې د دې ښار هر ځوان به چې وي هغه با عزته با روزګاره وي. دلته به د ګیس او د بجلۍ لوډ شیډینګ مونږ ختمو. دلته به مونږ تاجرانو له سهولت ورکوو. دلته به مونږ تاجران چې فیسیلیټیټ کوو چې دلته روزګار زیات شي او د روزګار مواقع زیات شي انشاءالله. زموږ دا پلان ترجیح دا خو دغه دی چې خلک په مونږ باندې اعتماد کوي، خو نادیده قوتونه زمونږ منډیټ چې دی هغه مونږ نه پټوي، مونږ نه په زور اخلي. او د نورو خلکو په شانتي هغه د بلیک میلینګ سیاست مونږ له نه راځي چې مونږ بیا ووایو چې مونږ به تاسو سره د دغه مخې ته کینو او احتجاج به کوو. نو زما امید دی چې دې ځل به انشاءالله هغه نادیده قوتونه چې دی نو عوام خپلې رایې ته پرېږدي او عوام به انشاءالله د جماعت اسلامي په حق کې رایې ورکوي. دې ځل NA32 پېښور دا د ښار چې کومه حلقه ده دا ده او چې ټول پېښور ښار دلته چې ګیس نشته، بجلی نشته دی، لوډ شیډینګ دی، خلک پریشانه دي، روزګار نشته، امن نشته دی، د دې ښار انفراسټرکچر تباه او برباد دی، میونسپل سرویسز نشته دی. دا ټول مایوسي ده هر طرف ته. د دې ټول مایوسي ختمولو لپاره مونږ میدان ته راوتي یو. جی کتونکو تاسو د امیدوارانو خبرې اترې واورېدلې. که هغه زنانه دي، که هغه اقلیت دي، که په هغه جنرال نشستونو باندې نارینه انتخابات کوي، هغه ټول هم دا وایي چې موږ به
دغه انتخاباتو کې حصه اخلو، د انتخاباتو لپاره ټول پرجوش دي او وایي چې څومره مسایل دي دغه مختلفو حلقو کې په خاص توګه باندې د زنانو د حقونو حوالې سره چې کوم زنانه دي په خپل هغې وایي چې د زنانو کم مسایل مشکلات دي زیات هغې په هغې ښه پوهېږي، نو د دغه مسایل د حل لپاره به دي اقدامات کوي. دغه انتخابات به په 8 تاریخ باندې کېږي د فروری او د هغې لپاره د ټولو جماعتونو دغه هلې ځلې چې کوم دي نو هغه روانې دي. د سکروټني عمل هم روان دی ورسره 13 تاریخ پورې به دغه د کاغذونو جانچ پړتال چې کوم دی نو هغه سرته ورسي او د هغې نه پس به بیا چې کوم نور انتخابي عمل دی نو هغه هم روان وي. خو چې څومره امیدواران دي نو هغه ټول هم پرجوش دي او وایي چې دغه انتخاباتو کې به هغوی کامیابي ترلاسه کوي او دغه د عوامو مسایل چې کوم دي نو هغه به حل کوي. همدې سره د پروګرام وخت سرته رسي، اجازت غواړو. الله به